دې قیادت وکړو، جلسه مکمل توګه باندې ختمه کړه او را روانه جلسه چې دی نو دا به په 8 یا 9 سپتمبر باندې کیږي. اوس ګورو چې څه دغه دی دلته د ورکر څه ریاکشن دی په موجوده وخت کې وکړه. وګورئ نو د پاکستان تحریک انصاف دلته لا ورکران نه دي را رسېدلي. دا په دې وخت کې موجوده حالاتو کې چې کوم دی نو ضمني انتظامیه دلته موجود ده، ایډمنسټریشن ټول اکټیو کړی دی، سرکاري مشینري ټوله موجود ده په دې ځای کې. نو کرینونه زه تاسو له ښیم دا مختلف قسمه دغه راوستي دي، همدغه چې مخه په لاره کې کومې کنټینرې لګېدلې وي هغې لړکولو دپاره. خو د دې چې دی نو دلته کې به ټول ورکران را رسېدل، چې کوم مرکزي قیادت و وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دی به دلته را رسېدل او 3 بجې به دلته نه اسلام آباد ته دا قافله تله. دا موجوده وخت وګورئ د فایر بریګیډ ګاډي ولاړ دي او دې خوا چې نو ایډمنسټریشن طرف نه چې څومره د خیبر پښتونخوا طرف نه ایډمنسټریشن ګاډي دي هغه ټولې ځان سره را په مخه کړي وو، بیګانه دلته نو درېدلي دي. دا کرینونه شاولې دا ټول څیزونه دلته کې ولاړ دي په دغه ځای کې. خو پاکستان تحریک انصاف چې کوم قایدین دي هغه یو ځل بیا فیصله وکړه، د دې نه مخکې هم دغه فیصله شوې وه د ترنول کې چې کومه جلسه وه دا کینسل شوې وه، اوس بیا کینسل شوه. دلته نه به ګورو چې د